अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तेरे वीडियो के मंगा द तेरे दीजे पूरी कटिंग कड़े वो आगे के मंगा यो खबर दा हम इजाफी कड़े वो मा कम द शोरो ना कटिंग कवो न दा जे माल कम कट कड़े वो या ने तासो तवेली चुगरे दा कल कम मी खबर बोर सर लग चियो दो ध्वनि में द्रिन से सेवा कपड़ा भी ठीक शो उस दी वीडियो के मंगा द दी नस्तोनी और द सेटिंग बारे की मतलब दारे च मुख्तसर कोशिश को च मुख्तसरी को और द दी द नस्तोनो डाउन हम उगुरु च संग राजी दा बमंगा लटोल नमक की पदी अंदाज रामाते गुदा कपड़ा आ कसे च संग मतलब दारे च रामन कट करे ठीक शो कल दा आखवावी पे टेबल न हम खैर दे उस कता सोए च यार दी ट्रख की द कोरती ډیر زیاته कपड़ा जमा कीगी न दा तासो मजीद दा हम यो इंच क्रॉस कړو तासो द دینه सेवा हम क्रॉस کولې شي په دې اثر نه پریوزي ठीक दा ځکه چې نستون خلک ډیر زیات خو دسه خونه ګرځي خطه ګرځي چې دسه نارمل غونه حالت کې راشي نو بهتر به وي که نور کراس کول غواړي نه هم کولای شي اثر پدې نه پریوزي مطلب دومره هم کولای شي ٹھیک شو او زه هم د کراس کوم ځکه چې مطلب دا چې تاسو به هم یقین راشي چې واقعي دا موږ پدې کې خو داسې ٹھیک شو دا به بالکل دیتا سیده راشي داسې نو دې ځای کې به موږ ځان ته ولګو نشان یو انچ دې نه موږ مخکې کټ کړو او تقریبا دا پاوبان یو انچ دا وس شو تقریبا پاوبان دې 2 انچ دې نه موږ کمو کراس کوي ځکه چې دا شولډر ته بالکل سیده کو د دې ځای نه به موږ سیده اغاز ولاړ شو سیده کراس کوو نه سیده ولاړ شو بالکل سیده په دې انداز باندې ټیک شو اوس دا شو د دې ځای مطلب دا لري چې دې ځای پورې دا کټ شو اوس په موږ هغه کمی کلی چې موږ کټ کړی دي دا براوالو په دې بلګي سره تیر کو چې دا لکینی دا رقم دا کلی چې کمی دي कचरे तक सवाल है 4 मीटर कपड़ा से दाकट कमन हम कोशिश पाव कम उम्मीद है कोई दली बवे मतलब 4 मीटर कपड़े ना या 4.5 मीटर कपड़े ना हम ददी असल सगरान बने भी हाजी बस पमंग दा बिल्कुल सेम द योबल तपास कीरू او یو غاړه کده سیده نوی نه غوړه بالکل سیده کو یو سیټ ولا سیده کو هم کافي بوي شو دا بالکل سیده کو منګه उस पर दामंगा दासी दे सेट बदे कपड़े तरफ तक और दासी दे की देता लग और सरव गोरे दा चद कम दे दा जे बोतल क्रॉस कवल वाली दा बल क्रॉस कट के सही दा नीना इंचे बदी जे के मन सलाह लपरी दी अदे अंदाज पे कट हाजी उस पद्धति मंगा दामनी में इंचे दरी द पास खेदे न मतलब दा रची नी इंचे द सदाय द पार शो ठीक शो हां उस पद्धति मंग चिप को चौड़ाई लनवाले ददी दे 24 इंच न द 24 द पार बमन बदल तरावल 12 इंच कता सो पौकम दोलस रावले हम मसला न कई ठीक शो या जबन पौकम दोलस रावलम او دی ځای کې بدارک من نه خزان ته ولګو په 12.5 کې څو چې 270 دانه نه انچ زیات شي نو خیر ده او د دې نه به سیده نشان د نشانه پورې ولګو بالکل د کونه کې بزان ته نشانو لګوي اخره کې 12.5 دی ځای کې د نشان ته بالکل او سیده به نشانو لګوي دې انداز باندې بالکل سیده نشانو لګوي ترویخ پورې دا به هم کټ کړي دیکھو اوس ته دا په دې نشان باندې سیده کټ کړي ٹھیک شو او لمن خوا کې بدا یو انچ نیم انچ چې زیات کټ کې دا کله د یعنی د دې دا کله چې دا د دینا یو انچ کته سیوا کټ کې نو پروانه کې ځکه چې دا بیا وروسته سلای کې مسله ونه کی خو اوس په دې کې منګه هغه بچی لګو نو هغه کې مین پوینټ
دې ویډیو کې دا ختمو لږ همت را سره وکړئ زه به نه چرته چې دا ختم کو په دې ځای کې دا ویډیو ځکه چې ډېر کسان شکایت کوي چې یاره ویډیو ته ډېر اوږده جوړی او څوک وایي چې یاره په یو ویډیو کې ستا پوره هر کار نه کمپلیټ کیږي ټیک شو په دې باندې ځان لږ پوه کړئ دې کې اوس زاړه کسان خو چې دي هغې خو آلریډي 4 یا 4.5 چې څلور نیم انچه دي ځای کې بچې لګوي چې څومره لګوي نو هغې دي په دې انداز باندې هغې پوه وي مطلب داسې دې ولګوي ټیک شو او هغه دې وکړي خو که چېرې نوي کسان وي کم نو هغې به څه کوي هغې به داسې کار وکړي چې داسې به 4 کپړې کټ کړي ټیک شو 4 کپړې به په دې طریقه کټ کړي خو ګورئ ها 4 کپڑے به کټ کړئ په دې طریقه باندې مطلب دا خو دوه خیر دوه به سره بیا نورې کټ کو داسې به راواخلئ دا 4 کپڑے موږ یو هم راشي ها اوس په هغې به په دې انداز باندې کوم چې نوي کسان دي نو هغې به په دې انداز باندې دې له کپړې کټ کوي دې خوا ګورئ ورته دا به معمولي کراس کوي ځکه چې دلته موږ سره کراس پکار دی ټیک شو او دې ځای نه به هغې دغه وکړي کپړه کټ کړي دې ځای پورې ٹھیک شو دا باخوا سلای پیریډ شو دی باندې سلای راځي نو دا هم دغه سلای لپاره لږ زیات پرېښودو ٹھیک شو نو هغې چې کله سلای کوي په دې باندې نو دا نورې ټوکړې ټولې به اول موږ خو چې سلای کوو نو موږ د لمن نه شروع کړو دا بچي پکې اول یو ځای کړو هغې ته به د دې ضرورت نه وي یعنې دا به یو ځای کړي دا به ورسره یو ځای کړي ټیک شو او بیا به ورسره دا هم یوه ټوکړه به راوالي دا 4 ټوکړې چې کومې دي د تاسو ته ښیم کېدای شي دا سلای په دې انداز به وکړم خیر دی یعنی اوس د دې پاس سیټ چې کوم دی دا یو دی مطلب د کراس چې لږ راغلی دی دننه سیټ دا پاس سیټ دی دا ټیک شو که په دې ځان ته نښې لګوئ هم مسله نه کوي ټیک شو داسې دا پاسنی سیټ شو نستونی والا سیټ ته به دا راشي هغې به داسې کار وکړي چې دا 4 ټوکړې دي دا چې کله دا ځای یو ځای کړي د نستوني یو سیټ سره دا او د بل سیټ سره نو دا به ورسره هم یو ځای کړي بالکل په اسانه طریقې سره او په عین کې به په دې نستوني باندې راشي د دې ځای نه به سلۍ وکړي داسې بیا به داسې بیا به داسې په ښکته راشي اوس د دې د سایډ جیب د نشان لګوو چې سایډ جیب کې څونه ښکته راځي بله دې کې خو کافي ښکته راځي خو آلریډي په کورته کې جیب لاندې راځي ښکته راځي 13 انچ کې ما نشان ولګو اګر چې دا زما د حساب ښکته دی خو خیر دی دا به ولګو په 7.5 کې په 92 انچۍ کې او دا په 4 انچۍ کې ولګو ٹھیک شو 24 انچ بس دا لغون ښکته دی خو کورته کې خیر دا په کار وي داسې یا ولا دا لږ ورکوټی کړو لږ دا د 4 انچ په دا پرېږدو نو جیب به لږ رابره شي او په دې سایډ به هم لغوندې راکم کړو اوس به په دې ځای باندې دا کټ کړو داسې دا بچی به لږ وړوکی شي چې دا وړوکی شي نو جیب به ورته موږ لږ رابره کړو بیا هم پونې 13 کې به راشي په 11 کې دې نه به نیم انچۍ چې بره شي نو ښه به ٹھیک شو دا د کورتۍ کټنګ نو دې کې به نستوڼې داسې بره نه ګوري ٹھیک شو صرف دا ځای کراس او په دې څه غټ اثر هم نه پرېوځي ٹھیک شو دا تقریبا ما تاسو ته ویلي چې دې ځای نه دا ما تقریبا 2.5 انچۍ دغه کړی دی کراس کړی دی دوه انچۍ تقریبا دا کراس دی دا و د کورتۍ کټینګ او را روانو ویډیوګانو دپاره پیج فالو کړئ د ځان خیال ساتئ موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ د لوی الله په امان